چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وایي. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریبی ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچوه بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کوه. وی صحیح ده. څه ورځې پس راغی وی د الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره ګاونډیان مالدار کړل. دی کې الله الصمد دی که نه، الله د ټولې دنیا نه بې حاجته دی. الله مام داسې د مخلوق نه بې حاجته کې څنګه چې ته بې حاجته یې. نو دا وایه الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصلول غواړي چې ما ته د دې ملک نشنلټي میلو شوی، کارډ میلو شوی، هغې کې مشکلات دي، الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دي دا ووایي دغه ملک نشنلټي به الله ورکړي. الله الصمد. د صمد معنی دا ده که نه، دې وجې ده چې د چا نوم عبدالصمد نو دته صمد مه وایې، دا ډېره ګناه ده که نه. صمد معنی دا ده چې ټول په ټوله مخلوق په هر څه کې دته محتاج یو، دې هېڅ چاته نه یې محتاج. د صمد دا معنی نو دا ته مخلوق ته وایې ای صمده، نه عبدالصمد وایه. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه دا الله ذات دیر پاک دی. تاسو الله لونه ثابتوئ. واذا بشر احدهم بالانثى، حال دا دی چې کله زیری ورکړلی چې دی ته په لور سره، نو ظل وجهه مسوده، وګرځي مخ د ده تک تور. په خپله چې د لور زیری واوري څه دی خیالي، وهو کظیم، او د غصې نه ډکې ډک. دا الله وی قرآن کې وی، دا به دې کړي که نه، مخې تک تور شي او د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به یې شوې چاته به پته نه هفته پس به وایي بس لور مې شوې ده نه، څه چل لور مې شوې ده نه، چې زوی وشي نو ملک په خبر کې، ملک په خبر کې، بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی، بد عادت. وی لور وشولنو، لور وشولنو، یو بلا بل سی واشو، یو بلا را کر بل سی، یقین وکه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکینو اقوال، دا ما مشرکینو وی مشرکینو، دا خو د مشرکینو خبرې دي. په دې تاسو کپله رسئ. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي؟ د لور نه رغیږي که نه؟ دا نن چې ستا مور ده دا لور وکه نه وه، نن چې تا ته د مور سوری میلو دی دا د لور په شکل کې و. دا نن لور ده، سبا به دا موري مور، چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انسا، الله مؤنث په مذکر مخکې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر یې اول کړی دی. دیو جن علماء وائی